لا ادريه والا وي حقیقت ها لا ادريه والا ویلې چې ضروريات بدیهیات بعضی د دین حسیات دي او په حس کې خطا واقع کیږي لکه احوال له کوکسترګې د هغه ته یو کس دوخ کاریږي چې دوه تخکاریږي نو ګورا په حس کې خطا واقع شي نو مونږ ته یقیني پته نه لګيږي چې حقائق الاشیاء ثابته والعلم بها متحقق او صفراوی مرض والده خوک سیز خوري پاغه په تاریخ لګيږي تاریخ پکې لګيږي او یا لکنو دا لیکن خطا واقع کی کم چې بدیهیات اولیات تی اولیات نالکه په بدیهیاتو کې مو اختلاف واقع دی او اختلاف خو امارت خفا ده کنه خفا او د شبهه ده شبهات په بدیهیاتو کې واقع کیږي ضرورت پکې وی هغه انظار دقیقه او تا باریک باریک نظرونو تا هغه ته پکې ضرورت ویخیږي کنه نو چې اختلاف او خفا په بدیهیاتو کې واقع کیږي نو مونږ ته دا پته نه لګيږي چې حقائق الاشیاء ثابته والعلم بها متحقق دا پته مونږ ته نه لګيږي اختلافات کی پکې کړه لا ادریه والوي چې حقیقت د اشیاء مونږ در پته نه لګي او نظریات چې دینو دا خو فرع د ضروريات دي فرع د سنا ضروريات چې ضرورياتو کې خفا د نو په نظریاتو کې بم سوي خفا وي چې بدی فساد نه بدیهیاتو دا فساد د نظریاتو دي فساد د بدیهیاتو فساد د نظریاتو دي چې دین له حاضر دي د وجنا موږ ته پورا پته نه لګي چې حقیقت حقائق الاشیاء ثابته والعلم بها متحققه لا ادري والوي چې سم نشتا حقیقت نشته دي یا لکه پوي پښولې راځم موږ د دین وروسته جواب کوم کم زیده ومنها بديهيات وقد تقع فيها اختلافات او کله کله واقع کیږي فيها پد بديهيات کې اختلافات وتعرض بها شبهه او پیخیږي په خول کوي بها پد بديهيات باندې شبهه او پیخیږي پد کې يفتقر في حلها چې حاجت پیخیږي په حلها په حل د دې بدیهیاتو کې او د دې شبهات په پیخیږي حاجت په حل د دې شبهه کې الى انظار دقیقه هغه نظرونو ته دقیقه چې هغه سوي باریک وي والنظریات او نظریات چې دی فرع الضروريات دا فرع د چان دي د ضروريات نه دي مالک اول ضروريات وی بیا رستو چې پکې څومره زین او اخر کې بیا نظریات هم پکې جوړ شي کنه نو فسادها نو فساد د بدیهیاتو فسادها دا فساد د چا دی د نظریاتو دی فساد د بدیهیاتو دا فساد د نظریاتو دی ولهذا هم د دې د وجنه کثر فيها اختلاف العقلاء واقع دي فيها په دې نظریاتو کې اختلاف د عقلاء په کې څه دي واقع راغلي دي الکه لو اختلاف واقع دي سو کوئی عالم حادث ته سو کوئی عالم قدیم دي الکه مونږ وایو چې حقائق الاشیاء ثابته حقیقت د اشیاء څه دي ثابت دا ثابت دي
لکه بعضې په دنیا کې جواهرات دي، بعضې اعراض دي، بعضې په حس معلومیږي، بعضې بدیهي دي، بعضې نظري دي، بعضې تصورات دي، بعضې تصدیقات دي. او که ته ووایې چې په حس کې خطا واقع کېږي، زه وایم چې حقایق الاشیاء ثابته والعلم بها متحقق. دا ثابت دی د حس نه. په حس سره مونږ وینو بعضې تصورات، بعضې تصدیقات، بعضې جواهر، بعضې اعراض. که ته وایې چې په حس کې خطا واقع کېږي، موږ وایي دا د اسبابو جزیو د وجه. اسبابو جزئی کله کله شاذ او نادر، یا لکه هر یو خو چغر نه وي که نه، ذهن دې پرې ورسېدلو. چغر پېژنئ، خو احول هلکه د هر یو خو سترګه کږه نه وي چې دته یو شی دته دوه ښکارېږي. ذهن دې پرې ورسېدلو. او هر یو خو کوڼ هم نه وي که نه، څه کوڼ هم نه وي. هلکه کوڼ وایي دوه ځله خاندي، یو ځل څه او یو چې خلک وخاندي بس هغه هم ورته وګورو. او دویم ځل چې په غوږ کې ورته کوکه ووې چې دا لطیفه وشوه، نو بیا دویم یا لکه پېښ یا لکه پوه شو په خبره باندې. راځه جي نو لکه دا د اسبابو جزیو د وجه نه، نو دا منافي د دې سره نه دی چې ته جزم په کولی باندې وکړې او په بعضو باندې وکړې. لکه حس سره یقیني څیز معلومیږي. قلنا مونږ وایو اهل السنت والجماعت چې حقایق الاشیاء ثابتتون کنا په نفس الامر کې، والعلم بها متحقق، او علم په دې سره سره غلط الحس فی البعض، غلطیا د حس فی البعض په بعضو کې، لاسباب جزئیه د هغه سببونو جزئیه د وجه، لا ينافي الجزم بالبعض، دا منافی نه دی د جزم د یقین سره بالبعض د بعض، بانتفاء اسباب الغلط، په سبب د نفیوالي د اسبابو د غلطیا نه. لکه چې په بعضو کې لږو کې خطا واقع کېږي، اکثر بعضې هغه بالکل جزم یقین وي چې کله انتفاع د هغه اسبابو د غلطۍ پکې راشي. هلکه احول نه وي، کوږ سترګې نه وي، نظر هم ښه برابر لګېږي. چې هر څه ښه برابر لګېږي نو بیا به یقین پیدا کوي که نه. زمونږ رسول الله مبارک فرمایي لیس الخبر کالمعاینة، لیس الخبر کالمعاینة، نه دی خبر په شان د چا د معاینې چې په خپلو سترګو باندې یو څیز ووینې. په حس باندې خو ډېر څیزونه موقوف دي، شهادت دا په حس پورې موقوف راغلی دی. هلکه اطهار او انجاس نجاستونو دغه شان تره دا د حس سره تعلق ساتي که نه ساتي. یا لکه پوه شولئ په دې خبره، علم خو ظاهر وګورئ او ظاهر په حس سره معلومیږي. غلط الحس فی البعض لاسباب جزئیه، دغه اسباب جزئیه د وجه، لا ينافي الجزم بالبعض، دا منافی نه دی د جزم په بعض، بانتفاء اسباب الغلط، په سبب د انتفاع د اسباب د غلط، والاختلافات في البدیهی لعدم الالف، او لکه دا اختلافات چې په بدیهی کې راځي، یو بدیهی څیز وي او اختلاف پکې راشي، نو دا اختلاف په بدیهی لعدم الالف، د نشوالی د محبت نه. هلکه دغه څیز سره د سړي څه محبت نه وي، مل ملاپې ورسره نه وي. او لخفاء فی التصور، او یا د وجې د هغه خفیوالي نه چې خفیوالی فی التصور په څه کې وي، تصور ذهن ته راتلک. لا ينافي البداحت، دا منافی نه دی د هغه یقیني بداحت څخه چې هغې سره د سړي علف هم وي، او یا لکه خفاء التصور هم پکې نه وي که نه.
لکه النار محرقه اور سوزون کې دی یو بدیهی دی کنه بدیهی دی نو لکه الپم پتم تا ته لګي مل ملاب تم پکشتا او یا لکه اسباب خاجی وکثرت الاختلاف لفساد الانظار الکه په بدیهیاتو کې اختلاف شتا خلکو پکې اختلاف کړی دی او دا رنګ په نظریاتو کې اختلاف یره وای دا اختلاف چې راغلی دا د فساد الانظار د وجنه څه د وجنه فساد الانظار نظر فاسد چلولې وي نو اختلاف په نظری کې راغلی وي لکه څوک وایي کنه العالم قدیم لأنه مستغن عن المؤثر وكل ما هذا شانه فهو قديم فالعالم قديم نو دوی اوس فاسد نظر چلولې دي صحیح چلولې دي فاسد نظر چلولې دي څنګه فاسد چلو داس عالم خو مستغنی د مؤثر نه دی مؤثر ته محتاج دی او مؤثر حقيقي الله جل جلاله دی د الله رب ته خاص د هر شی سره دی هغه باندې دا روان دی په مزه مزه غټیږي اگر که آغا تور میگه په تور شپکه د توري تیږي د لاندې ولي نوي د الله سره رب ته خاص دی چرته مستغنی د مؤثر نه دی که دغه تعلق د حیات د نیم سکند داغه جزء لا يتجزا عمرم اوچت شو هر سبب درز درو یا لکه پیش په خبره باندې ډیره خوازه هنمو بوزا شنو ګرمیم دا بل طرف ته پیش په خبره باندې چرته ذهن د درزونه کی راځي دا د فساد الانظار د وجه نه شي امام رازی سے فرمائی دا یو پانشنا دفتر توحید استو دا دفتر د څه دی توحید راغلی دفتر هغه دیوان ته ویل کېږي چې پاغه کې د ټولې باچایي قوانین پراته وي ذهن شروع شي ګوره دا یو پاڼه ده کچرته دا د ریخمو چینجه اوخری ریخم تر نه جوړیږي ذهن د پیور سیزل او کو چرته بوزای اوخری یا چیلی اوخری یو شی دی کنه بوزا کزبا بیزا صحیح نوم څه ها پخوانی نوم دی او دا نورم فصاحت بلاغت دی یا لکه پوش په خبره باندې نو لحاظ ها څه انا سوالي دی خان لکه زر الفاظ مختصر الفاظ پیش په خبره به باندې ابتدام زر کیږي الفاظ خاجي یا لکه خبره نشه پورې کو او کوخه اوخري نو بل سو او بس داسې مختلف دي او بیا دغه چې دینو لحاظ هغه به تحویل د حقیقت اخر کو کیږي هغه باندې به نباتات او نباتات کې بیا نور ارزاق رزق د انسان ویږي او بیا پایدم دقه نباتات تمروزی ګورو دا ټول دا دومره عظیم انقلابات چې راځي دا د صد وجه ناراضي دا د مؤثر ذات الله جل جلاله ذهن دې پوره سده مالک دا یو ورق پاڼه چې دانو دا دفتری توحید است دا د توحید یو عظیم دفتر دی څه عظیم ذات راځي وک مراقبه ډېر کوي ها او مراقبه سره د سړی تزکیه النفس کیږي د نفس صفای کیږي ولهذا بیا د عرش حقیقت په د تخکار کیږي نیکی کې چې کم تلذذ او خوند مدام پاغس او یا لکه د ګناهونو چې کم بدبوئی دا هغه هم تا ته محسوسي په خپل بتی لري کیږي
راځي. وکثرة الاختلاف لفساد الانظار لا تنافي حقیقت بعض النظریات. والحق يروي حق خبر ذلك دلائل د تدیر ویم لا تقلید فی المعقولات لا تقلید فی المعقولات خو تقلید نوی تب یو دلیل پیش کیا بدتا یو شل نور پیش کی وی حق خبر د لا ادریه وی چې حقیقت نشته کنه حقایق د اشیاء مونږ ته نه دي معلوم یا وی د سټ نه ونی سو اورته ور داخل کا اورته دی ور داخل کړه مزه چې چغو وی ایزه حقیقت خاصم د اور نشتا پیش په خپل بغاړه کیږي چې شته د حقیقت اورته ورغورو ولهذا بس بیا په خپل اقرار وکړي چې او د اور حقیقت شته چې یوه اومنلو یا لکه ټول اومنلې شو ذهن دې پوره سیدلو. والحق حق داد انه شان داد لا طریق الى المناظره لار نشته د چا سره لکه لار مناظره ته نشته دیږي ما هم د لا ادریوسا خصوصا الکه د فلسفه سره خصوصا خاص طور باندې مع لا ادریا سره د لا ادریا لانهم تخصيص لا ادریا لا يعترفون دوی اقرار نه کوي به معلومینو 50 سره معلوم سو یار سمونه مجهول دي معلوم راته نه دي حقایق الاشیاء د منفي ليثبت به مجهولا دوی اقرار نه کوي په معلوم باندې چې ثابت والے او کې په دې سبب د معلوم باندې ثابت والے سو کې مجهول خو چې سړی معلومه نو د معلوم ته وجه نه کنه چې یو مقدمه بتا ته معلومه وي بیا په مجهول ته ورسېږي دوی کوی چې بس سم نشته معلوم حقایق الاشیاء ثابتتون دا ویلا ادري نه پوهیږي وی بل طریقه د دوی د پاره تعذيبهم عذاب د دوی د بنار سبب د اوس ليعترفوا چې سوچي اقرار وکي او کو اقرار نه کوي او يحترقوا ها او یاد يحترقوا اسوځولې شي اسوځولې کی دوی بیا یا بس اقرار بو کی او یا به دوی وسوځولې شي لأن يعترفوا او لأن يحترقوا وسوځولې شي. وسوف استا لکه دا سوف استا یا دا ستوي دا د جزئی معنا ده کې اسباب له ته صرف وجه تسمیه پاتې نور څه پکې نشته ها. وسوف استا چې د اسم دا یو نوم دی للحکمت دا حکمت نو سوف استا څه شی دی حکمت دا د حکمت نوم دی للحکمت هغه حکمت المموهه چې ظاهری خستوي مموهه چې ظاهری خستوي والعلم اس دا نوم دی د حکمت والعلم او د هغه علم نوم دی المزخرف چې ظاهری خستوي او باطنی فاسد وي ظاهر کامل وي او باطن فاسد وي ولی لأن صوفا ذکر دا صوفا صرف دا صوفا معناه معنا دا العلم والحکمت علم او حکمت انا لکه صوفا کې استام دے کنا صوفا صوفا استا حمزه پکې درج کې ساقط شوی ده صوفا علم توي او یا لکه استا معناه د دې معنا د المزخرف چې ظاهر ملون خستوي ظاهر کامل وي او باطن فاسد وي کنه سوي او یا لکه مزخرف هغه ته ویل کېږي چې لکه یو دیسی سیز یو د سرو زرو بدی متور کوي خلک په دوکه کیږي کنه والغلط او غلط معنی د مزخرف والغلط او غلطی کنه غلطه معنی هم ده ومنه امددینا لکه د سوپستانا اشتقت سبستو دین مشتق تا قیاس سبستی سبسم د دین مشتق تا رویش
دې ته مصدر جعلی وای کنه دا هغه سوفستان را مشتق شوی دی الکه مشتق د دینه مشتق واله کړي سبسطه قیاس سبسطی چې داغي ماده فاسدوي ماده سوي فاسدوي من فیلاسوفا الکه دا فلسفه د سنه ماخوذ ده یره وای دا فلسفه ماخوذ ده من فیلاسوفانا فیلاسوفا څه ته وای فیلا محب ته وای او دا صوفا چې د حکمت ته وای یو معنی دام شوا محب الحکمت محب محبت کوون کې د چا سره الحکمت د حکمت سره نو فیلاسوفا دا فلسفه ماخوذ ده فیلاسوفا نم دا فیلاسوفا ستر ویل کیږي دا محب الحکمت ته ویل کیږي یا لکه ذهن فور رسول بس دو خبرې د تر وکړه یو سوفسطائیه د دې او بل د سشي د فلسفه کنه ولهدا د دې یو بل نه مشتقم دي فلسفه ماخوذ د سوفسطائیه نه او دا فلسفه اصل کې د فیلسوفان نه ماخوذ او هغه محب اسباب العلم دا اهم خبره